حسن وقال مجاهد القسطاس والحفظ بالرؤيا ويقال والعدل واما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشعر قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین راغلو ملمنو د بخاری شریف د اخیری حدیث د تشریح نمخ کی تاسو ټولو ته هر کله وام ستړي مشي وام او الله هم په خوشالو باندې راولا او الله هم په خوشالو باندې بوزا. زاد طلباء کرامو خپلوانو رشتہ دارانو ته مبارکی ورکوم، طلباو ته مبارکی ورکوم چنن اغی سند فراغت حاصل کو او دا اغی د پارا او دا اغی د خپلوانو د پارا دا د خوشحالی او لوی موقع الله دې داسې د خوشحالی موقع همیشه پتا سو باندې راولي او الله دې مونږ ته هم ستاسو خوشحالی ښکارا کی او کوي او نصیب کی. قانون دا دې چې خلک خيار سړی ته ګوري داغنا سبق اخلي داغنا زدکړه کوي نو کله دا خبرو ته ګوري چې هغه خبره کړي نو هغه ځان لا مشغله را وګرځي. کله دا هغه کارونو ته ګوري نو چې هغه څه کار کړی نو هغه ځان لا مشغله را وګرځي. کله دې ته ګوري چې دا هغه مخکې څه کار شوی نو چې هغه منې کړی یا نیمه کړی نو دې هغه ته ګوري او دا هغه نه سبق اخلي. دا هغه یارای دوستای دا هغه دشمنای ته ګوري دا هغه نه سبق اخلي. دا هغه کارونو ته ود کېدو خېدو ته ګوري دا هغه نه سبق اخلي. نو په دنیا کې او خياران ډېر تیر شوي او سردار د او خيارانو امام د او خيارانو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغنه او خيار سړی دنیا کې نه تیر شوی دی او نه بتیر شي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین
چاہی سکول کالج نویلے د دنیا پا لحاظ باندے اغی انپڑی ثابتل خواہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری شو داغ خبرو تے قتل داغ کارونو تے قتل داغی نے سبق اغسطن وغب دنیا کی اخیار خلق حساب شو او خلق داغی نے سبق اخلی داغی شاگردانو تابعین بیا تب تابعین او داغ سرات لل دیو خیارو خلقو داغ خیار انسان خبر داغ کارونا داغ تقریر یعنی چه داغ مخ کے بسوشو داغ ویخاو دو اغار سے محفوظ کرل اغی یاد کرل اغی بی آیو بلتوی او اخیری کے منگ تراو رسیدل اغی توی احادیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء وی حدیث ستوی قول فعل او تقریر دا نبی علیہ السلام احوال دا نبی علیہ السلام دیتا وی حدیث دا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرہ زمانہ بعد علماء اللہ پیدا کرل آغی اڑم شو محنت کو کڑاوی کو یو ملک او بل ملک تور بس اطلال آغیرہ جمع کول او بیاغی یو زائی لیکل دا دید پارا چه منگا او تاسو تاغا مشغل راہ پاتی شی پائی کی او امام بخاری رحمت اللہ علیہ چگو مارم شوے دے او دا احادیث را جمع کری دی او بیاغی کی چانی کڑے او بیا چکم چان شوی احادیثو نو آگے راواغستل آگے پا دے اخبر کتاب کے ذکر کر تقریباً صد پاسا نہ ذرائع و ضرب بنابر اختلاف دائمن تراجم اکڑل دا دے دا پارا چی دین پا پینزو سیزنو باندے روانو یو اعتقاداتو دویم عباداتو درم معاملاتو سلورم زواجرو او پینزم آدابو چکلا سڑے پا دی ٹولو سیزنو باندے پوشی پا عقیدہ پوشی پا عبادت پوشی پا معاملاتو باندے پوشی دراٹنی موقعو پی جنی او ادب او احترامو پی جنی نو اگا کی کامل دین راشی او اگا مکمل شی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا پینزو آڑا خبری بدی کتاب کے راواغستے او اگے پا جدا جدا انداز باندے پیش کرے اول عبادات معاملات زواجر و آداب ذکر کرل نوچی کتاب آخر تورسو نو بیا اعتقادات شروع کرل آغیل نم کی خدا کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم اصل مقصد داو کتاب التوحید چھپدی کہ دا اللہ توحید بیانو وغیل سرنامہ کی خدا کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم مقصد داو چمخ کے میں اگا سلور قسم استنی بیان کری اس اگا پینزم بیانوم چه دا احمدا نو دا میں آخر تراڑا و ختام ہوں مسک چه آخیری دی گواری عقیدہ برابری او عقیدہ کے کمیرانی شی او دو قسم مسائل علماء بیانی یو مسائل علم فقی دی او دو مسائل علم الکلام نو مسائل علم فقہ مخ کے ذکر کرل مسائل علم الکلام اگے ورپسی راڑل او پائی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول کتاب شروع کا کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اول کے ذکر آڑا چھ خبری دا دین دی
او دار مدار د دین هغه په وحی باندې دی او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان دا سه نور آیاتونه دار مدار د دین په وحی او هغه اول کې راړو ورپسې کتاب الایمان شروع کا زکه په دې باندې دارو مدار د نجاتو چې ایمان نه نو سړی خلاصيږي نه عمل قبليږي نه او قران هم داغه ذکر کوي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وهو مؤمن جمله علیه شرط راړه چې ایمان بکین ولا به عمل قبليږي نو ورپسې کتاب العلم راړه زکه په دې باندې دارو مدار د عبادت او د معاملاتو چې علم د سړی نه نو عبادت کوي خو په پتا نه پويږي یو مرید د پیر هغه مګه وجلې و منګه کې وجلې بیا ودا خو می ظلم وکړ نو هغه منګه کې د خپل پټکی سره اوتاړه چې دا می زیاته کړي ظلم کړي نو پټکی سره تړلې او مزونه به کول سالويخ کاله مزونه وکړل مانګه کې ور سره تړلې و چا ورته داسې دی دا مانه یو ظلم شوی مګه می وجلې دا هغه ورته تاسو سالويخ کاله مزونه ونشو چې دا مردار دې ځان سره تړلې دی نو چې علم نه نو هغه په عبادت او په معاملات باندې نه پويږي نو پاخیری کی کتاب التوحید راړه امام بخاری رحمت الله علیه زکه په دې باندې اعتبار د اعمال صالحه و دي اعمال صالحه ال منظوریږي چې یو سړی عقیده د توحیدی چې توحید عقیده نه نو عمل قبلیږي نه منظوریږي نه بہرحال کتاب التوحید کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 245 احادیث ذکر گئی 245 پدې 245 احادیثو کې 234 احادیث هغه دي چې هغه په خپل کتاب کې مخ کې بیا ذکر کړی او پدې کې بیا ذکر کوي هغه ته علما وایي مکررات یولس احادیث داسې دي چې هغه خالص دي هغه مخکې نه دي ذکر کړي دارنګ په دې کې معلق او موصول روایت دي نو 55 روایت معلق ذکر کړي احادیث معلق ذکر کړي او نور موصول ذکر کړي شپږ دیرش آثار ذکر کړي او په دې کې یو کم شپیتا بابونا امام بخاری رحمت اللہ علیہ راوڑی دی یو کم شپیتا بابونو کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہم مسئلے ات ذکر کئی سو ات یو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات توحید کئی چه اللہ خپل ذات و صفاتو کی یو دے داغ شریک وی صدار سوک نشتے دویم اثبات اسماء و صفاتو کئی اللہ رب العزت لا دریم مسئلہ غلو او استوال الارض ذکر کئی سالورم مسئلہ رؤیت او پینزم مسئلہ تکوین شپاگم مسئلہ کلام چی اللہ با خبری کئی جبریل امین سره خبری کری دی موسیٰ علیہ السلام سره کری دی جنتیانو سره بکئی او فرق ذکر گئی په میان د تلاوت او د مطلوع کې مطلوع کلام د الله دی هغه قدیم دی تلاوت کلام د بنده دی بنده حادث دی کلام د بنده هغه حادث دی دارنګ قرات او مقروء وم تلفظ بالقران چې تلفظ بالقران دا فعل د بنده دی بنده حادث دی نو فعل د بنده هغه حادث دی او اتم خلق افعال العباد امام بخاری رحمت اللہ علیہ
په خپل کتاب کې په آخر کې رد ذکر کړي او نوم ذکر کتاب الرد علی الجهمیت وغیرهم. ځکه هغه زمانہ کې مختلف فرقې وي ډلې وي چې هغه مبتدیین وو، جهمیه وو، معتزله وو، خوارج وو، نورو. نو امام بخاری رحمت الله علیه په هغه رد کوي. دا ما او تعالی یو سبق را کوي، مولا شوی بخاری دی ختمه کړه واسه نه چې خساړې شي. د پښتنو په اصطلاح کې خساړې هغه ته وایي چې د چاملاس تقوا نه پاسي. چاته دا نه وایي چې تا غلطه وي، چاته دا نه وایي چې تا غلطه وکړه. اسنه چې زه خو په چارت نه کومه، ته د امام بخاری نه لوی سړی چې غلط کوي او ته نه کې. او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا تدفع رزقا ولا يقرب أجلا. امر بالمعروف نهي عن المنکر کوئی دان رزق کمائی او نیٹنیز دے کئی او گتاسو نهي عن المنکر پری خدا آغا حالت بومشی کم جد بنی اسرائیلو کانو لا یتناہون عن منکر فعلو لبیس ما کانو یسنہون. چغی رد منکر نکو نو پاگئی باندے عذابون راغلی و بدید قرآن دیر آیاتون دلالت کئی. نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد شروع کو. پدی رد کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کله په جهمیو باندې رد کوي. دا یو ډله وه د مشر جهم ابن صفوان چې هغه بیا سالم ابن احور وجلی و، نصر ابن سیار ورته حکم کړی و او هغه وجلی و. خو د هغه باطلې فرقې بنیاد یې ایښودی و نو په هغه باندې رد کوي. دارنګې معتزله باندې رد کوي، جهمیو باندې رد کوي. یو ډله په هغې کې معتزله معتزله خلقو چغی دین د خپل عقل تابع کو. عقل منی نو دین دی او عقل نه منی نو دین نه دی. دا غي یو اختلاف د اهل سنت والجماعت سره داو چې اهل سنت والجماعت عقیده داوا چې اعمال به الله تعالی قیامت کې هغه وی نه تلله خو هغه شي چې دا هغه جسمي دا عمل جسم نشته اعراض دي. نو اعراض به څنګه تللی شي؟ اهل سنت والجماعت وینا اعمال به تللی شي. ځکه قرآن کې الله ویلي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. هغه وینا تللی نشي حالانکه عقل د هغه کامل نه و. کله کله اعراض لیدې نشي تللی شي. لکه په دې زمانہ کې او سړی سلنډر اوسي دکاندار ته وایي دې کې راله 2 کیلو ګیس واچو. ګیس خو په نظر نه ښکاري، خو تش سلنډر چې اوسي هغه 1 کیلو وي او چې هغه ته وایي 2 کیلو ګیس پکې راله واچو نو چې بیا یې وتلې نو هغه 3 کیلو وي. نو هغه ګیس تللی شي، اعراض تللی شي، نو عمل به هم تللی شي. تلل خو لازمی دی، خدا تلل به څنګه وي؟ نو په دې کې د اهل سنت والجماعت درې مسلک دي. یو د ابن عباس ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، بل علامه قرطبی وغیرہ ذکر کوي. یو وی چې اعمال دی لبا الله یو جسم ورکی او هغه به تللی شي. دویم وی دا چې په کومو صحیفو کې لیکل شوي دي، کومو کاغذونو کې لیکل شوي دي، نو هغه کاغذونه به تللی شي او دا هغه کاغذ دروندواله او سپکواله دا به د عمل په اعتبار باندې. لکه زمونږ په پښتنو کې هم خلق وای چې دا چا خوونه خي د عزتي نو خلق وای فلانه ډیر درون سړی دی او چې دا چا خوونه سپکی سپک کارونه کوي
نه څه خبره نه خبره جوړي خلک وایي دا فلانه ډېر سپک سړی دی نو سپک دا نه چې هغه په وزن سپکي خویونه او عملونه سپکي نو خلک وایي سپک دی او چې خویونه او عملونه دراني خلک وایي ډېر دروند سړی دی که هغه د قد نه ډېر وړوکی بدن نه وړوکی خلک وایي دروند سړی دی نو دغسې هغه کاغذونه به دراني په کم کې چې اعمال ته لیکلی شوي او دریم مسلک دا دی چې هغوی وایي دا چا چې عمل کړی هغه به تللی شي نو هغه به د عمل په اعتبار درونی او د عمل په اعتبار باندې بسپکی او په هغې باندې په دې مخکې باندې حدیث البطاقه دلیل پیش کړي په دې دریم باندې دلیل پیش کئی اگر روایت چې عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام داغ بارک ویلیو لرجل عبداللہ ابن مسعود اسخلو عند اللہ فی المیزان من جبل احد دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خپا اغبا دا اللہ بدربار کی وزم کی د احد غر نوم درنئی عبداللہ ابن مسعود خوڑو کے غنده او دا قدنا او دا آغا بارا کی طبقات القبرات ابن سعد لکلی دی کنیفن ملیا علما وڑا کوٹنائی واد علم نڈک شیو وڑا کوٹنائی واد خود علم نڈکو او حضرت عمر با دا آغا بارا کیوی ما دام هذا الحبر موجود فيكم فلا تسألوني سو پورے چھ دا عالم تاسو کی موجودی عبداللہ ابن مسعود تاسو کی موجودی فلا تسألوني ما ندم سلو تا پوس مکوئی حالانکہ حضرت عمر دیر بہترین عالمو زڑورمو بادرمو عالمو نبی علیہ السلام چاوی کمیس ور پورے راہ کیشی حضرت عمر پورے دا علم دے نو آگوی ما دام هذا الحبر موجود فیکم فلا تسألونی سو پورے چھ دا عالم تاسو کی موجودی ما ندم سلو تا پوس مکوئی دورلو عالمو او د قدنا د بدن نه وړو کې ونی تا خطلې نبی علیہ السلام نے مسواک پرې کو سیلای رالن چې څنګه خوځولن دې مر سره خوځید صحابه خندل نبی علیہ السلام لا رجل عبد الله ابن مسعود اسقلوا عند الله في الميزان من جبل احد دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یخبا اگا دا اللہ بنیزا پتلا کی دو خود غرنم درنا دا نو دا اگا خبا خوڑا گون دیوا خو عمل دا اگا دیرو نو دا اگا عمل پا اعتبار باندی اگا درونو عمل با تللشی او دا تلا موازین جمع راوڑی دا نو دا با یوی او کدا با گنی سو کوئی گنی تلی بای او لکل عمل میزان و هر عمل لپاره به جدا جدا تلی د حج لپاره جدا روزی لپاره جدا د مز لپاره جدا او سو کوئی نه طلب یوی او باغی به اعمال تللی شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تاسو شوو چې په یو طلب دا ټول عملونه څنګه تللی شي دور دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته کما یرزقو څنګه رزق ورګی ټول لا نو دغه سي عملونه هم تللی شي عملهم تللی کیږي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله وای موږ بکیدو تل د انصاف او موازین جمع راړه په اعتبار د موضوعاتو زګه سيزونه به ډیر تللی شي نو په دې اعتبار باندې جمع راړه چې د خلکو عملونه هغه بدل شي وسته وګور خپل عمل تا او اول کې امام بخاری رحمت الله علیه
نیت ذکر کو انما الاعمال بالنیات دارو مدار دا عملونو په نیت باندې ده نو آخر کې وزن الاعمال راړ ګوره د عمل وزن باندې د نیت په اعتبار باندې کنیت دې صحیح نو د عمل وزن باندې زیاتی کنیت دې خرابو خکارونه کوخو ګوره وزن نشته اجر نشته نیت اول صحیح کا داغین بعد عملو کا نو پا عمل کے بعد وزن راشی عمل بدی درون شی کلا کلا یو شے دے یو چٹاکائی دے خو اگا دی زائی کی چی تلینو یو چٹاکائی دے یو پاو دے یو سیر دے و چی کر بلا خلا دے اوسی نو بیا دا آغی اڈو یو شرشای وزن امنی چی کم زائدی پری خود نو آل دی باولاڑی ولی زکا وزن پا دو سیزونو جوڑی گی یو پا حجم باندی او دویم پا کشش سقل چی زمکی اگا کشش دا دوارا یو دائشی دشی وزن پیدا شی یو دا اگا گاٹواله او دویم چی زمکی راکایی زانتا و چی دا یو تینا لری شی کشش سقل او تی برا او سی خلاتا نو داغه وزن ختم شي دغه سي عمل غره وزن جوړيږي په تابعدارای د قران او د سنت کله قران او سنت مطابق نه وزن نشته د دې وجه امام مالک رحمت الله علیه ویلو خصلتان یسالو عن الناس خصلتان یسالو عن الناس لما فعلتا و کیف فعلتا دو سیزونا دی چراغی تپوس با دا خلقو نکی یو لما فعلتا ولد دا کار کڑے ہوں او دویم کیف فعلتا چکو دنو سنگا دی کڑے ہوں دا اول جواب دے لما فعلتا ولد کڑے ہوں زکا اللہ تا قرآن کی ویلی ہوں موز دی اولی کڑے ہو اللہ تعالی قرآن کی ویلی وقیم الصلاة زکاة دی اولی ورکو زکاة تاویلی و آتو زکاة حج و عمرہ دی اولی کڑی و تاویلی و اتم الحج و العمرہ للہ دا دویم جواب دے حدیث سنگ دی کڑے ہو سنگ جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ہو بعض خلق دا حدیثوں نے انکار کئی نو چه دا حدیثو نا انکار کے نموز کے سلور رکاتا کے سنگے کے قرآن کی دارتا ہے کلویلی چه دا سی با ادری کے او دا سی با رکو کے او دا سی با سجدہ کے دا طول دا سنت و اتباع دا نو امام مالک رحمت اللہ علیہ وی خصلتانی یسالو عن الناس دو خوی ندی چلاغی دا پوس با دا خلقو نکی گی لما فعلتا و کیف فعلتا ولد دا کار کڑے ہوں چکو دنو بیا سنگا دی کڑے ہوں دا ول جواب دے قرآن اللہ تا قرآنی کریم کی ویلیو زکمی کڑے ہوں دا دویم جواب دے سنت دا نبی علیہ السلام چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا کڑے ہوں نو آگا سے میں کڑے ہوں نو علا بستاد عمل وزن جوڑی گی وزن با علا جوڑی گی چه دا قرآن مطابق دی کڑے دے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگویلے ہو آگا سے دی کڑے دے نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عادت دے پدی باب کی چه کل یو باب راڑی نو اول کے دا قرآن ایت راڑی بیا حدیث راڑی پا نور کتاب کے دا طریقہ نوا او دی باب کی کتاب التوحید کے دا طریقہ اخبلا کرا دا ذکا چلی کے اعتقادات بیانی اعتقادات عقیدہ ثابتی کی بنصوص و قطعیہ دانا چه توائی دا عقیدی مسئلہ دا ناسی قطعی در سکا بیانیشتے ستا خلاف ناسی قطعی موجودی نا نصوص قطعیہ باندی ثابتی گی
او نصوص قطعیه قرآن د دې وجه نه هغه آیات پیش کوي او بیا ورپسې حدیث راړي. نو امام بخاری رحمت الله علیه وایي باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. باب دې په بیان د دې قول د الله تعالی کی چې الله وایي ونضع الموازین لیوم القیامه کې بدو منګا تعالی د انصاف پر ورځ د قیامت. نو طلب کی خدای شي اعمال بتلل شي. امام بخاری رحمت الله علیه راوله کی داغي تشریح شروع کړه وان اعمال بني ادم وقولهم یا اقوالهم یوزنو یا توزنو. اعمال د بني ادم اقوال د بني ادم دعوت لشي قول بتلل شي عمل بتلل شي. اوس حضرت مجاهد قول پیش کړي. د امام بخاری دا قاعده دا چې کله کله د لری نسبت د وجه نه یو شی ذکر کی لکه قابل مقرر او خيار اج یو مسله بیانې نو هغه کې څنګه وباسي نو یو مسله روانه کړي نو داغي متعلقات داغي سره چې نسبت دي نو بداسه لاړ شي بداسه بیا نه اغلاړ شي. امام بخاری رحمت الله علیه دغه طریقہ کوي. حضرت مجاهد هغه سړیو چې د حضرت ابن عباس نه ډیر ځله قرآن کریم لوسته او چې کله وفات کېده نو په سجده کې وفات شوی. داغه قول راواغست وقال مجاهد القسطاس یا القسطاس العدل بالروميه. قسطاس عدل دوئی انصاف دوئی برومیہ جبا کی. نو قرآن کی خواہ اللہ وی وزنو بالقسطاس المستقیم طول گوئی بڑانڈائی نیغا باندی. نو چی قسطاس رومی جبا دا نو پا قرآن کی بغیر دا عربائی نبلا جبشتے ہو کنا دا اختلافی مسئلہ دا صاحب دا قاموس په دې باندې بهترین کلام کړی په خپل تفسیر کې چې په قرآن کې بل جواب شته او کنه څوک وایي او شته نو چې شته نو قرآن کې خو الله وایي چې په عربی مې را لېږلی نو بیا بل جواب څنګه پکې رااله نو هغه وایي چې نه یو نیم ټکی د بلې ژبې دی دا نه چې ګینې بله ژبه ده زیات عربي ده ټوله عربي ده یو نیم لا اعتبار نشته. خدا خبره صحیح نه ده. اصل خبره دا ده چې قرآن په عربی ژبه دی خو دلته دا مطلب چې کله کله یو لفظ دي ته وایي تداخل بین اللغتین. یو لفظ په یو ژبه کې هم استعمالیږي بله کې هم لکه تنور موږ پښتو کې هم تنور وایو په عربی کې هم ورته تنور وایي انګریزای کې مو ته تنور وایي بلا جبا کې مو ته تنور وایي. نو یو لفظ یې په مختلفو ژبو کې استعماليږي. نو دغه سي یو مولا تقریر کو وی پښتو باندې خبره کوله وی قرآن کې هم پښتو شته چاوته لګه قرآن کې پښتو چرته ده وی قرآن کې نوې فراغ الهی پسراغ خپل اهل ته وره پښتو پکې شته کنه چې فراغ الهی فسراغ خپل حال ته وي هسه وای پښتو ډیره ځړه ژبه ده یو خداسي نه مختلفي ژبې کې یو لفظ راشي یو ژبه کې هم استعماليږي بلا کې هم استعماليږي نو دلته هم دغه سدا رومیای کې هم استعمالي ده بلا کې هم استعمالي ده. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ. ویل شي قسط مصدر د مقصد ده. نو مجرد څنګه مصدر د مزید وګرځید نو مقصد مصدر خو اقصاد راځي څوک راولګي نو هغه وایي مصدر المقصد څوک بل سوي
واصل خبره دا چې یو د اشتقاق صغیر او بل اشتقاق کبیر کله کله ماده د دواړو یوي نو په دې اعتبار باندې اشتقاق د قسط او د اکساد ماده یو ده قاف سین ته نو په دې اعتبار باندې وي وهو العادل او دا عادل او انصاف دار ته یو اما القاسط فهو الجائر بعض وی مزید معنی جائر ظالم مجرد معنی انصاف خدا سننا چې مجرد دی په یو معنی یو مزید دی په بل معنی نه دی معنی مختلفی دی کله کله د یو لفظ غنی معنی یو سعید ابن جبیر چې کله حجاج ابن یوسف گرفتار کړ حجاج ابن یوسف یو ډیر ظالم بادشاہ تیر شوی د انصاف کارونه هم کړی دا قرآنی کریم باندې زور زیر پیخ داغه کړی دي چې اجمو ته تلاوت کې اسانتیا یې خو هغه ظالم دور او چې د وخت باغه 15 پاوستر کې تللې چې دا به د خلکو نه ایستي او پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه لیکلی دي دنیا کې چې د ټولي دنیا ظالمان راجمه کې نو د حجاج ابن یوسف لسم ایسی تنرسی او حجاج ابن یوسف ډیر لولوی علماء تابعین هغه وجلیو نو سعید ابن جبیر هغه راوخت چې هغه راغی هغه ته وی مسموک ستاسنوم دی هغه وی سعید نه شقی بدبخته هغه ورته زما پلار ستانه زما په نوم خپویدو شماله دان نومي خيو نو حجاج ورتوي زما بارکه د سخیال دی نو هغه ورتوي القاسد العادل ظاهر چې خلکو قتل نو وی چې دورا لوی سړیو د مرګ دی یاري نه دتا انصافدار او عادل والا وی حجاج ابن یوسف نه دا د ماته انصافدار او عدل والا نه وي د ماته ظالم وي ماته مشرک وي ایو دا څنګه وې د ماته وي چې القاسد نو قاسد معنا واما القاسدون فكانوا لجهنم خطبا هر چې ظالمان دي نو دا به د جهنم د بار خشاک نو قاسد په معنا د ظالم دی او دا عادل چې ما ته وي نو دای ان بربهم يعدلون د رب سره نور برابرې نو ما ته مشرک وي او حکم کوي حلال کوي چې کله هغه سملو نو هغه مخانه کعبه ته غوایات شروع کړ انما كنتم تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام کم ځای چې نو مخانه کعبه ته واړوي حجاج وی مخ والا نور خاطه تا کوي چې مخ والا نور خاطه تا کوي هغه وی لله المشرق والمغرب انما تولوا فثم وجه الله وی پړ مخه سملوي نو چې ولټه سملو نو هغه وی منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى دیز مکینا میں پیدا کری دی تبا پاس کما دی نوا بیاو باسما حجاجوی زر علالوی دی زپڑو لینے شما او چاگے حلال کا داغنا دیر زیاد اوین لڑا حکیمانو نے تاپوسو کا چه داولی اغیی ورطوی کلا چه نور با دی علالول دا اغیی با دی حیبت نساخت لیو وین بے بند شوی وار او دې چې کله چاړه به کې خوده شو دې دوره جذبات کېو چې د ویني جوش کو نو د چاړه چراغ کې شو نو ټول ویني د بدن نه وتا داسې جذبه کې و وینا قاصد په معنا د عادل قاصد په معنا د ظالم باندې امراضي اوس امام بخاری رحمت الله علیه حدیث شروع ک او چې حدیث بیانې نو اول خپل استاد خي دا د محدثینو انصافو دا د محدثینو عدلو چې خپل استاد یې رونه طالب چې مولا شي د بیا استاد یې
ته بیا ځان ته مولا وای استاد ته بیا استاد نه وای هغه کې دا انصاف چې کوم حدیث پیش کړي دا مې د فلانی نه اورېدلې دی وتا په میانس کې پریدي استاد و بیا خیر نو دی وای مولانا حسین علی داسې ویل فلانی داسې سړی وای او بای معنا خپل استاد یې هر کړه ته دا وایا ما د خپل استاد فلانی نه اورېدلی چې هغه داسې وی نو دی خپل استاد هیر کې برابر نسبت کوي لیدل به نه یو نسبت باغ ته کوي د دې لپاره چې اوس خو درجه خاوند ما نو اسنه چې درجه مې کم شي حالان کې درجه خو بدیو چتی چې ته خپل استاد وکې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث سلور استادانو نه اوریدلو استادان دا غي نمونه خي امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث درې ځای ذکر کوي په خپل کتاب کې یو دل دی او دارنګ نه سوا اتصل اختما صفه کې دا حدیث دو ځای راوړی دی امام بخاری رحمت الله علیه یو استاد عبد الله ابن مسلمه نو 948 کې امام بخاری وایي حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره خطت خطاياه نبی علیہ السلام چاج سبحان الله وبحمده پرس کې زلزلہ ہوئی ددا آغا خطاگانی ددا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگر کاغذ دریاب د زګ عمر ډیری ګناونه کې د دریاب د زګ عمر ای او چې دا د زلزلہ درازي وي الله به دې ګناونه معاف کړي دا روایت دل دې ذکر کړه عبد الله ابن مسلمه نا ورپسې بیا ذکر کړي حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمر عن ابي زرع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دویم ځل ذکر کړ زهير ابن حرب نا او دریم ځل امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت نہ سوا عطات یایم کی بیا ذکر کئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ صفحہ 988 کی دا روایت بیا ذکر کرے او بدی کی بیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بل استاد ذکر کئی حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا محمد بن فضیل قال اخبرنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سو استادان خودل دري وسالورم استاد اخر کې وای حدثنا احمد بن اشكاب يا حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ګوره دا څلور استادان نه دا حدیث اورېدل دا یو نه چې یو ذکر کا مړه نور پکې پرېدا نه څلور واړه استادانو نه دا نقل ذکر کړو خو یو کمال بلو کو واه بخاری الله دې الله لوی مقامات په جنتونو کې درکې بهترین عالم او بهترین محدث او کله چې د امام بخاری په کتاب کې سوچ کې نو سړی ته پته لګي چې کم کمال کوي بیا امام مسلم ځان له یو کمال کوي هر یو په خپل ځای واه قربان شمستانه امام بخاری قربان شمستانه امام مسلمه قربان شمستاسونه محدثینو چای کمال کړي اول درې استادان ذکر کړل سالورم استاد راړه محمد ابن اشکاب دے اخیر کے ذکر آڑا سی دا اخیری استادو
نو آخری استاز پا آخر کے ذکر کو دای انصاف تے وګورا چې کوم آخری استادو داغنا چې روایت نقل کین نو هغه په آخر کې راړو چې اول استادان می هغه دی آخری استاد می دادې دای کمال او دای هغه فن او دای هغه شرافت او دا روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه پیش کړي حضرت ابو هريره هغه سړیو چا په ټولو کې اخیرانو صحابهو کې دي خود ټول نه ډیر روایت دنه نقل دي موجود دي موجود روایت د ابو هريره زیات دي زګه دوه د سم پر لته والو ساده روایت خور کړو پوخو ته دی راشو نو هغه ډیر سزا کړیو او ابو هريره په داسې حالاتو کې یو ځل د کاټن پر رومیال پوزا چکړه نو چې پوزه چکړه د کاټن پر رومیال نو ځان ته وای ځان مخاطب کوي بخ بخ ابا هريره بخ بخ ابا هريره واه واه ابو هريره د کاټن پر رومیال پوزا وچي په من داسې وخت راغلو چې زبا د لوګي نه را پریو ته مسجد نبوي کې خلکو بوي کې نه په پیریان راغلي دي او په ما به لوګ راغلي و نو خلکو به سټ نه ونیولم خو کې خدا سټ نه ونیولم چې کې په پیریان راغلي زبا د لوګي به ملت ټاکولې دا څه وخت را باندې تیر شوی و خدا سے وخت راي چې سار یو جوړا او ما خام بلا جوړا او د کاټن پر رومیال پوزا چا کوما چا چې د خدای د دین خدمت کړي الله دنیا هم خیسا کړي دا او الله اخر هم خیسا کړي الله ول دنیا کې عزت ور کړي اخر کې هم الله عزت ور کړي امام بخاری چې کله وفات شو داغه جنازه سنبھالې ده نه بیا دغه دنیا راغلی و عزت ولا الله د دنیا هم بیا ور کړی د آخرت هم ور کړی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت پیش کړي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان کلمتان خبر مقدم دے حبیبتان تراخرہ مبتدا مؤخرہ او حبیبتان موصوف خفیفتان صفت اول ثقیلتان صفت ثانی دا صفات ذکر کئی کلمتان موصوف حبیبتان صفت اول خفیفتان ثانی ثقیلتان ثالث دا صفات راړل متعدده چې دا خبره ډیره قیمتي ده دا خبره ډیره مضبوطه ده دا خبره ډیره غوړه ده یاد یې وساته کلمې نه مراد ده کلام هغه د نوحاتو کلمه نه ده کلمتان حبیبتان للرحمن دو خبرې دي چاگا ډېر محبوب دي مهربان بادشاہ تا خفیفتان علی اللسان سپکی دی بجوابان دی یعنی بجب ادا کول آسان دی ثقیلتان فی المیزان او ډېر درانی دی په تول کې آسری سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم او دا سبحان الله و بحمده تسبیح وی التنزیح وما لا یلیق بجلاله وکبریائه من الشرک والولد وغیرهما کلیتا تنزیح پاکی د الله پاربو کې یو تن د بخاری کتاب التوحید تشریح لیکلی دا په هغه نوم د کتاب التوحید نو په اخر کې هغه لیکي چې په دې کې 15 کلمات دي سبحان کې 15 و بحمدی کې 15 پنځیر من وایو چې دا 15 کلمات دا هغه هم لیکلي دي او د 15 کلماتو نه انکار 15 الفاظو نه کول نشي سبحان الله و بحمدی دا مبتدا مؤخره
کلمتان حبیبتان خبر مقدم، کلمتان موصوف، حبیبتان صفت اول، خفیفتان صفت ثانی، ثقیلتان صفت ثالث. موصوف سره صفاتنا خبر مقدم او مبتدا مؤخر سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. تسبیح الله پاک گنل کته الله له الله صفاتونه وای سو در سره جنگ نه کوي چې توای اسمان ازمه کې چا پیدا کړی دی وی الله. ولا انسان دهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله ولا انسان دهم من نزل من السماء ماء کدینا تاسو کې باران سوق ورئی دی وی الله. دای منل صفاتونه د الله الله ثابتول خو پاک نه غنو د شریک نه د صدر نه ادا د الله صدر دی د الله اختیار ور کړی. نو دا کلمات زکه دوره بهتر شو چې دا الله پاکي بیان کا. سبحان الله وبحمده یعنی او سبح سبحان الله پاکی بیانوم پاکی اللہ لرا سنے پاکی بیانوم. سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون. پاک دے اللہ دا آغا نچدائی کم صفتونا دا اللہ ہوئی. پاک دے اللہ دا آغا نچدائی دا اللہ سر شریکی صدار گرزائی. سبحان اللہ و بحمده متلبسا بحمده او زه لګیایم بستاینه د الله. سبحان الله العظیم پاکی دا الله لره چلوی ذات دی یعنی الله له پاکی بیا کتاب بدی ختم کو. حدیث کے راضی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. د چا چې اخیری خبره لا الہ الا اللہ جنت وزی. لا الہ الا اللہ نے مراد مسئلہ توحید کاغا باہر قسم الفاظ ہوئی. نبی علیہ السلام اللہم بالرفیق الاعلی نو کپاغی وی کپا لا الہ اللہ وی کپا سبحان اللہ وی وچے توحید باندے دنیا نلڑی اللہ بدل جنت در گئی. سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپل کتاب بدی حدیث کا ختم کو. نبی علیہ السلام کنے نبی علیہ السلام جب مجلس ختمو نو بدی کلمات واندی بے ختمو. امام بخاری عقید مناسبت وجنا خپل کتابم بدی باندې ختم کا. پدی ځای ودرو پدی ځای باندې اختتام کو. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. طلباء تا یو خبره کوم کم طلباء چې غینن د دوره حدیث سند علی یاد افتا ناغی فارغ شو مقالی ولی کلی او اغی سند علی تقریبا پدی کال کے زمنگا 2 کسان یا 15 کسان افتا 50 کسان دا جیبا محتمیم ما تدا پتاو نہیں چی افتا کی سو دی اور دور حدیث کی سو دی. دور حدیث کی 278 نارینه دی او 100 زنانه دی. دا افتانا 50 کسان فارغ شو دا مفتیان جوړ شو او دی هر یو سلسل صفی کتابو لیکو 300 صفی کتابیو لیکو او آغا من سر محفوظ پراتی بیا او د دوره حدیث نا کم طلبا چې فارغ شو 278 کسان طلبا نارینا او 100 کسان زنانا چې هغه دوره حدیث وکړم تقریبا 378 کسان. دا دوره حدیث نا سکال فارغ دوره طلبا د بل ځای نه فارغي دا د پنځپیر نه سره دي چې زدا سي محتمم کال ختم شو خدای شته که ما ته دا پته دوره حدیث کی سوري ما مرګري کلی کی پریدي نه نو د سار په منډه سبق وا ما بیا منډه نو زاړو د محتمم ما کار ته وزګاروم نه ما خو الحمدلله کتابونو کې چې کوم طلبا دي هغه جدا دي هم په سونو باندې
دا د الله احسان دی د الله کرم دی نو زه دغه طلباو ته وایم چې کوم فارغ شوي تاسو باندې الله نعمت وکړو د دې نعمت شکریا ادا کړئ او دا نعمت چې کلی ته لاړ شئ نو که کلی کې پاتې شوي نو د کلی الکان د کلی کشران مشران هغه راغونډوي او هغوی ته د خدای کتاب وښایئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ورته وښایئ د دې نه بهترین کار بل نشته او دغه ته کار ووایئ په نورانی قاعده لولئ نو په زړه کې دا فرض کا چې دا د کوم کتاب خدمت کوم دا د هغه کتاب چې الله را لېږلی د هغې نه لوی مقام بل نشته که ترجمه یو ټکی کې نو وایي د الله د کتاب خدمت کوم نو الله مارغانو له رزق ورکوي تاسو له به رزق درکوي لاس خوا ورسره ووایو الله به درله رزق درکوي او د خدای د دین خدمت وکوي او په دې وخت کې دا ډېر یو ضروري شی دی ځکه بېدینۍ فتنې زیاتې شوي دي الله دې زموږ ټول نه خپل دین خدمت والي اوس به چې څه مخکې سندونه ورکولي ناظم صاحب به تاسو ته ووایي د مدرسې خبره او که د سند خبره انشاءالله تاسو واخه په مینه باندې ناسئ او چې دا سندونه ستاسو د کشرانو لا ستاسو مخکې ورکړی شي او تاسو ورسره په مینه ناسئ دا به ډېر خوند وکړي طلباو ته هم دا وایم چې سند اخلئ نو په خپل ځای بیا کښېنئ دا نه چې تاسو روان شئ ځکه خلک بس تاسو نه ادب زده کوي نو تاسو په خپل ځای باندې ناسئ سند به درله درکولی شي او یو به راځئ او خپل ځای باندې به کښېنئ بیا اخري کې به انشاءالله اختتامی دعا کوو او د هغې نه بعد به رخصتي